یو بوډۍ راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته، ډېر یې وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بوډۍ ښځې ته وویل ولې ژاړې؟ دې ښځې ورته وویل زما یوه لور وه، ما یو پلانکي ته په نکاح ورکړې وه چې د هغه خاوند نوم یې هم ذکر کوي. بیا یې څو ورځې مخته وفات شوه. اوس ما په خوب ولیدله چې دا اعدام سوې وي، په سولۍ باندې راځړېږي او ډېر فریادونه کوي. نو ما ورته ویل ای لورې دا سزا تا ته د کومې وجې میلاویږي؟ وایي لور راته وویل دا سزا په دې وجه ما ته میلاویږي، ما به په لمانځه کې سستي کوله، لمونځ مې په خپل وخت نه کوئ. وایي زما عزتمندو ورونو او خویندو لمونځونه په خپل وخت سره کوئ. خاص کر زه خویندو ته وایم چې تاسې د کور کارونه کوئ، لمر په لوېدو وي تاسې هغه وخت لمونځ کوئ چې لمونځ قضا کېږي، خپل وخت یې نه وي، وخت در څخه تېر سوی بیا تاسې لمونځونه کوئ. نو داسې مه کوئ، کنې دا سزا به تاسو ته میلاویږي. وایي کله چې زه لور ته ورنږدې سوم دا بوډۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ژاړي او ورته وایي زما د لور د سر څخه اور لمبې وتلې. ما لور ته وویل ای لورې دا ستا د سر څخه د اور لمبې ولې وځي؟ دا کومه سزا تا ته درکول کېږي؟ وایي لور راته وویل دا سزا په دې وجه ما ته راکول کېږي چې ما به خپل سر ویښتان به مې د پردو خلکو څخه نه پټوئ، یعنی د محروم و غیر محروم څخه به ما ویښتان نه پټوئ، ما به پړونه ټیکری نه په سر کوئ، لوڅ سر به ګرځېدلم او دا سزا ما ته میلاویږي. نو یې زما خویندو مندو تاسې باید خپل ویښتان پټ کئ، باید تاسې پړونه په سر کئ، تاسې داسې پړونه په سر کئ چې ویښتان مې نه معلومیږي، او داسې پړونه مه په سر کوئ چې هغه جالۍ وي ویښتان مې تر معلومیږي، هغه داسې دی لکه تاسې ټکری نه وي په سر، پړونه مې نه وي په سر. نو تاسې پرده کوئ، کنې دا سزا به درته میلاویږي. دا بوډۍ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي ما خپله لور ولیدله چې یو کس ورته ولاړ ده، د اور نیزې په دې غوږ ورنې باسي او له دې غوږ څخه یې باسي. وایي ما دا لور ته وویل چې دا سزا په کومه وجه درته میلاویږي؟ وایي دې راته وویل ما به په کور کې د کور غړي به مې سره اخته کول، د کور دوه کسان به مې سره اخته کول، یو د بل سره مو شیطانت کوئ او دوه کسان به مې په شر کې سره اچول. مثلا خپل خاوند به مې د لیوره سره جنګوئ، لیور به مې د لیوره سره جنګوئ او خاوند به مې د خپل د خاوند د پلار سره جنګوئ. ما به شیطانت په کور کې کوئ، د کور کسان به مې سره اخته کول او په جنګ به مې سره اخته کول. نو دا سزا ما ته راکول کېږي چې د اور نیزه په د یوه غوږ رانې نه باسي او په د بل غوږ څخه یې راڅخه باسي. داسې زنانې اوس هم شته چې کله هغه کور ته ور واده سي بیا په کور کې شیطانت کوي، دوه کسان سره اخته کوي. داسې مه کوئ، کنې دا سزا به درته میلاویږي. دې بوډۍ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي زما د لور څخه یې وایي ژبه په دا بیخ کې پرېږده داسې وغورځوله. وایي ما دا لور ته وویل چې دا سزا د کومې ولې درته میلاویږي؟ وایي دې راته وویل ما به د خپل خاوند سره جوابونه ویل چې خاوند به مې یوه خبره کوله ما به لسو سره کولې، ما به د خاوند سره بحث کوئ. نو د دې وجې څخه دا سزا ما ته رامیلاو شوه. دا بوډۍ وایي د اور نیزې یې په سترګې ور ومنډلې، په سترګو به یې ورچخ کېده د اور نیزې. نو ما لور ته وویل چې دا سزا په کومه وجه درته میلاویږي؟ وایي دې راته وویل ما به پردو خلکو ته کتل، ما به د پردو خلکو څخه ستر او پرده نه کوله، پردو خلکو ته محروم او غیر محروم خلکو ته به ما کتل. دا سزا ما ته میلاویږي چې اوس زما په سترګو باندې د اور نیزې راچخي. الله دې موږ تاسې خویندې او مندې ټولې وساتي. او بیا مې ولیدله چې زما لور وایي خواته دوه کسان را روان وي، هغه داسې بدشکله وي او ویښتان یې جګ جګ وي او د اور او کروزونه ورسره وي، مثلا چټکونه ورسره وي، ماتروړان ورسره وي، او چې کله راسي وایي
وای زما لور باندې وهي پټکوي یې. وای ما ورته ویلې لورې دا سزا د کومې وجې درته میلاویږي؟ وای دې ویل دا سزا د دې وجې ما ته میلاویږي چې زه به د خپل خاوند د خپل د میړه بې اجازې د کوره څخه وتلم. داسې ښځې اوس هم شته چې کله یې خاوند یا میړه سار کاروبار دپاره ووځي، دې چادرې هلته په دروازه کې زړولې وي، ورسې چادرې راواخي، هغه بورکه راواخي او دا په کلیو پسې ووځي چې کله یې خاوند راځي دا واپس کور ته راشي. یا داسې لورانې شته چې پلار او ورونه یې د کوره څخه ووځي، دوی وځي په کلیو باندې ګرځي، نو دا سزا به ورته میلاویږي. دې بوډۍ ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر وژړل. نو زما د خوب تعبیر وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځې خاوند راوغوښتی، ورته ویې ویل چې خپله ښځه دې معافه کړه، هغه ته عفوه وکړه، دغه عذاب خبرې ورته وکړلې او خاوند یې خپلې ښځې ته عفوه وکړه، غلطي یې ټولې ور معافې کړې. الله جل جلاله هم هغه ښځه معافه کړه.